د حضرت میمونه رضی الله عنها چې کوم حدیث ته نو غدا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله غسل وکړو نو خپې به پرې خودلې او کله چې بیا غسل مکمل کو نو په اخر کې به خپې وینځلې نو بده کې فصل راغی دا اودس په دې فرایض کې بیا فصل راغی چې نبی صلی الله علیه وسلم اول اودس کامل نه کړی بلکې اودس صحت پورې وکړو پرې خودلې بیا غسل کړي د غسل نه پس په اخر کې بیا نبی له سلام په وینځلې د دوه طریقې راغلي د دواړه طریقې دي په دې دوه طریقو کې فرق ولې دی نو داغه وجه اصل کې دا ده چې دا دواړه طریقې جایز دي او دواړه طریقې ثابت دي او په دواړه طریقو نبی له سلام غسل کړي دي او که زیاده سه زیاده د غسل چې په هغه کې وبنري ساریږي نو بیا غوړه دار چې سړی کامل او دس اول وکي ځکه چې حدیث د عائشه نه معلومیږي توضؤ وضوءه للصلاه د مونږ د پاره چې کوم اودس سره کې او اودس به نبی علیہ السلام کو د مونږ د پاره چې کوم اودس کې باغې کې توالیدا اپر لپسې کی نو کدا سه زیاده چې باغې کې وبنډن کیږي بده کې بدن ته داری ماری نه کیږي په به کې نسخه کیږي بیا وسړی کامل اودس وکي او د کامل اودس نورستو بیا غسل وکي او کچرته داسې زیاده چې باغې کې سړی غسل وکي نو د غسل وبو کې راجمع کیږي نو بیا طریقه دا کم چې حدیث د میمونه کې راغلي چې اول بسړی اودس وکي خپې به پرېږدي بیا چې کله غسل وکي نو ثم یتنحى عن ذلک المکان بیا به دغه ځای نه لږ اخوا شي او د هغې نه پس به بیا خپې ووینځي نو دا طریقه هم ثابت ده دا دواړه طریقې راغلي دي دغه غسل من الجنابت دی نبی علیه صلات وسلام به چې کله غسل د جنابت نه کو نو یو شی به راوغتو دعا بشیء معنا دعا باناء شیء مراد لوښی دی یو لوښی به راوغتو نحو الحلاب د حلاب امرو د حلاب پشان حلاب څه ته ویل کېږي حلاب داسې لوښی دی چې باغې کې سړی یو ځل خپل څاروی رالوشي داسې لوښی چې باغې کې سړی غوا رالوشي اوښه پکې رالوشي بیزه پکې رالوشي داسې لوښی لکه زمونږ عام طور باندې خلک لامبي په هغه مګ چې ورته وایي مګ نو د حلاب معنا که مګ وکړو نو دا به مناسب وي لوښی به راواغستو او یا دا چې په دې زمانه کې خو په مګ کې خلک په مګ لامبي او بل دا چې د دې غواګه د بیزو میزو خو پی دومره نه وي خو یا د پارمې غواګانې دا غټ غټ بلټي ډکوي غټ غټ بلټي یا اوښان دي نو اوښان خو غټ دي نو ظاهره ده چې باغې کې خو ډېر زیات پی راځېږي نو د دې نه مراد بیا غټ لوښی دی چې په دې کې به اوبه راواغېستلې او په دې باندې بیا غسل کوو پرون موږ وویل چې باب فی مقدار الماء الذي یجزئ فی الغسل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سمون مقدار باندې غسل کړی دی نبی علیہ السلام په سوا باندې به غسل کو په مد باندې بیا اودس کو په سوا باندې به غسل کو او تقریبا چې د مروبه به کې راځي فاخذ بکفه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په کف کې اوبه راواغستلې دا سلاسه ورخته کو او په بدا بشق راس الايمن اول خې طرف باندې وراړولې شروع دا غینه وکړه ثم الايسر بیا بغس طرف باندې او بیا ثم اخذ بکفيه یوزل خې طرف بلزل غس طرف دا غینه پس به په دواړو لاسو براواغستلې فقال بهما على راسه على راسه سمعنا نبی صلی الله علیه وسلم اشاره دې وکړه داسې د قال معنا اشاره د اشاره وکړه داسې چې داسې چل د فقال بهما على راسه دا معنا شول او دویم دا معنا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فسبهما على راسه دا وب په سر باندې براواړولې دا دواړه لاسونه دا وب براواړولې په سر باندې دا درې ځل تسلیث وکي